عباده الذين اصطفى وعلى أفضل الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء وعلى كل من اتبع بصحبة نبيه إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الشاعر: وما القرآن مخلوقا تعالى كلام الرب عن جنس المقال. جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. درود شريف إخلاص. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله. محترم مسلمانان ورونو، چنن منگو تاسو پيو پرسکون با اطمینان مجلس کی تشریف فرمایو او زمونگو تاسو دا افریدی قوم الحمدللہ بشمیرا آغا علماء کرام و گلون محترم و چه دادا دیزمک ستوری دی پا اسمان کے چه کم ستوری دی محترمو دا اسمان دول و خائص پی اللہ جل شانہو جوڑ کڑے دے. وزین السماء الدنیا بزینت الکواکب دے دا غزمک ڈاول او دے دا غزمک خائص دا اللہ جل شانہو محترم و بدغ علماء کرام بونے جوڑ کڑے دے. او کلا چپ مخ کے زمانہ کے او اوسم چه ده پا سمندرونو که بده کشتو ولن الیار غلط شوه پا دشتو که بده چان الیار غلط شوه ده ستورو پا ذریعه بونده بیلیاری معلوم اولی دا ده فلونی کتب ستوره ده دا ده فلونی کتب ستوره ده. محترم ده دغ علماء کرام پا وجه بونده هم مسلمانان منگ او توسو الحمدللہ صراط مستقیم دے معرفت والا و دے اللہ جل شانہو دے پیچن گلنے والا لیار آغا الحمدللہ دے دغو علماء پا واجبون دے منگو توصلہ ملوی کی. او کلا چی شیطانون اوخی جی پا اسمان کے دے ملوئی کو خبرو لغویگ نسی دے اللہ جل شانہو دے طرف کم فیصلے شویوی آغا شیطانون دا خبر آروی و بیار درومی
کاهنونو لا او په مختلفو بوتونو کې بیا هغه شیطانون ورننوځي او هغه خبرې کوي د باطل پرستو خلکو یقین نورم په خپله بت پرستی او کهانت باندې مضبوطه وي دا ستوري په هغو شیطانونو پسې خوشي شي محترمو چې د الله جل شانه خوښه وي شیطان وسیزي زوی په زوی باندې ختم شي او که د الله جل شانه د طرفه فیصله نه وي بچ شي محترمو هغه شیطانان چې هغه مونږ او تاسو له محترمو د دین د لیارې نه مونږ او تاسو اړوي په مختلفو منصوبو په مختلفو سازشونو باندې د مونږ او تاسو مخې له محترمو رکاوټونه جوړول غواړي د غیر مسلم په نوما باندې د مسلمان په جمعه کې مختلف خلق محترمه مو و تو د صحیح لیارې نه په غلط لیار باندې چې دی ورچوي په ظاهره باندې محترمو یو خبره او باطنو حقیقت په بل رنگ دا محترم ستوري دي دا علماء کرام مونږ تاسو مخې له ودري او د دغه شیطانونو نه مونږ تاسو خبر کی چې نن د کافرو کمې منصوبې او سازشونه روان دي په عالمي دنیا کې او محترم نن چې د دین په جمعه کې د اسلام په خلاف کم سازشونه روان دي محترم او دا علماء کرام مونږ تاسو د هغه شیطانونو نه خبروي او هغه شیطانونو له الحمدلله د دغه په برکت باندې شکست ملويږي محترمو الحمدلله چې سکون اطمینان او خوشحالي دا د مسلمان قوم په قسمت رسیدلی دو الحمدلله او اطمینان او سکون چې د عزتمندو دا په دیندوري کې دی غیر مسلمو د دغه لپاره مشورې وکړي چې انسان له بې سکون او اطمینان په څه باندې میلو شي د زړه خوشحالي دا زړه به د مونږ خوشحالي څنګه وکړي یو ځل غیر مسلمو فیصلې وکړي چې غټې غټې عهدې خلکو له میلو شي د غټو عهدو په وجه باندې به خلکو له اطمینان او سکون میلویږي عزتمندو د بوش او د اوباما غوندې او دا ټرک دی او که ټرمپ دی د دغه غوندې خلک محترم او عهدو له ورسول خو محترمه چې بخښنه وکړي د ټولو نه غټ پریشان بوش اوباما او ټرمپ دی سکون په صدارت وزارت کې میلو نشو دویم نمبر فیصله وشوه چې د خوراک او سکوک شیونه هر چا له عام شي سکون به میلو شي محترمه په بهر ملکونو کې چې موشوم اوشي تنخوی مقرره شي دومره سهولیات غیر مسلم او انسانیت لویر کړل په ظاهره او محترمه پریشونی نورم زیات شوه دریم نمبر مشوره وشوه چې په دا باندې به خوشحالي روشي چې به حیايي عام شي به حیايي مونږ عام کو محترم او به حیايي په دا پیر عام کړه چې نن چې د مونږ د پاکستان په هغه ملک چې د لا اله الا الله محمد رسول الله په نوما جوړ ملک دی او محترم او جنډای علماء کرام چې دی وچاته کړی د دغه ملک د دغه ملک په بنیادونو کې د علماء کرام وینې شامل وي نن محترم په دام ملک هغه خلکو هغه خزي روته چې د بهای مارچونه وکړل سړکونو نه روته او په سړکونو باندې کم आवाज لګوي میری جسم میری مرزي د مو بدن دی او د مو خواخه دو چې عزت څه کوم آب کوم د مو سره د چا کور نشدا محترم او غیر مسلم مونږ به حیا کول غوړي چلا اول نه د مسلمان نه ته ایمان نشي راخستی الحیاء شعبة من الایمان حیا غیرات پختو محترم او د ایمان یو لوی حصہ دو اول به غیر مسلم د مسلمان نه حیا غیرات او پختو به ته وبوسي او بیا به په دویم نمبر کې محترم او د مسلمان نه ایمان کاټا کوي دغه وجه نه عزتمندو د غیر مسلمو په سازشونو دغه په منصوبونو د مونږ تاسو محترم او نر درومو الحمدلله هغه پاک دامن زنانه نن موجود لري چې هغه د حیا په نوما باندې مارچ وبوسي او هغه محترمو هغه خويندې مایندې چې د لوسونو له دستونه واچوي په برکو کې وي او هغه یای چې د مون خالق الله دی پیدا کړی الله یو چې الله څنګه خواخوي مونږ به ژوندم هغه سي تیرو
محترمو په بهایو کې هغو له سکون ملو نشه. آخر د مسلمان قوم نه پښتنه وکړه چې او مسلمانه توله ده چې اطمینان دی خوشحالي و راحت دی ته په څه شي خوشحال یې. مسلمان قوم ته وویل چې د خوشحالۍ ضمانت دا په دیندوري کې دی. کم مسلمان چې دین له څومره نږدې وي محترمو عرب په اطمینان وي عرب پر سکون وي. دا د مسلمان قوم سره د اطمینان په څه شی دی محترمو په د زړه کې د الله جل شانه معرفت دی. ډاکټرانو په دا باندې تحقیقات کړي دي چې د انسان د زړه د کم حرکت دی د انسان د زړه چې کم حرکات د ډاب ډاب کوي د څه یې د زړه ځکه دا خو مرکزی اندوم دی په بدن کې د ټول بدن اصلاح او بیګاړ دا د زړه سره تړلی دی. ډاکټرانو یو ځل تحقیق وکړ وی چې د زړه دا اواز کوي چې لب ډب. علماو ورته وویل نه زړه مرکزی اندوم دی داسې فضول اواز زړه نه کوي دا به څه بل شی وي. چې کله تحقیق مې باندې محترمو وشو نو ډاکټرانو دا فیصله ورکړه چې دا د زړه کم حرکت دی نو د حرکت څه اواز د زړه کوي دا زړه یې چې رب 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 زه رب غواړم زه د الله محبت غواړم. کله چې مونږ او تاسو روحونه الله جل شانه پیدا وکړل الله جل شانه وسره مخامخ خبرې کړي الستو بربکم زه د تاسو رب یم او کنه مونږ او تاسو ټولو په جواب کې ویلي دي بالا الله جل شانه د تو پر ربوبیت خو د مونږ فخر دی. حضرت علی کرم الله تعالی وجهه به فرمایل او د مو ربا د دانا غټ فخر د مو په بل څه باندې نشدا الله چې د تو پر شون ذات د مو رب دی او الله د دانا غټ عزت د مو د پورا بل نشدا الله چې زه د تو بنده یم په خپل بندګانو کې د الله زه تو به دور مسلمان پیدا وکړم. محترم کله چې د الله جل شانه اوس را خبره وشوي د خبرو د وجنه د مسلمان په روح کې او په زړه کې د علم شوق پیدا وشه سوال او جواب وشه دا د علم انداز دی. نن د هر مسلمان په زړه کې او د انسان په زړه کې هغه د علم او د معلوماتو محترم او شوق او جذباتو. او دویم نمبر د الله جل شانه محترمو د هغه سره نزدېکت اختیار شوی دی دغه روحونو اوس دغه روحونه او دا زړونه د مونږ او تاسو یې چې هغه رب څه شوه چې مونږ ورسره ډېر نږدې وو د هغه رب تعلق زه غواړم د زړه یې کم زړه له محترمو چې د الله جل شانه معرفت میلاو شه دا زړه محترمو پرسکون وي په راحت او په اطمینان وي او که کلم د الله جل شانه محبت زړه نه دی کو شوی محترم او تراغه پیرې دا زړه سکون او زړه چې د اطمینان نه میلويږي. دا نن چې مونږ او تاسو کوم مجلس جوړ کړی محترمو دغه مجلسونو کې د الله جل شانه معرفت حاصلېږي او دا د الله جل شانه انتخاب وي. الله جل شانه فرمایي ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا مو د خپل کتاب هغه بندگانو له په میراث کې ورکړه چې کم په خپلو بندگانو کې کم مو چڼ کړي وو. په د آیات کې الله جل شانه فرمایي اورثنا میراث محترمو خلکو له په مفته کې میلويږي. پلور نیکه مزدوري کړې وي جیدودونه یې اخیستې وي هغه وفات شي په مفته کې میراث پاتې شي. محترمو د قرآن شریف الله جل شانه مونږ او تاسو له په مفته کې راکړی په مونږ او تاسو کې دومره څه نشته. الرحمن علم القرآن الله جل شانه د علم القرآن نه مخکې الرحمن اسم صفت ذکر کړی دی. الله جل شانه فرمای دا به د مو رحم منی د مو فضل به منی. محترم علم القرآن چې الله تعالی قرآن شریف تعلیم در کړی قرآن شریف الله تعالی در خاله دی ایمان د پیرو وړی لفظان د زده کړی ترجمه د زده کړی. محترم ته به د الله جل شانه رحم په ځون غاڼې د قرآن شریف خدمت تر نه الله اخلي
الله ای الرحمن دا د مو د رحم تقاضا دو کنه قرآن شریف ډیر عظیم الشان کتاب دی د قرآن شریف اهل ګرځیدل محترم او دا مشکله خبره دو خو الله په خپل رحم او په خپل فضل باندې اورثنا په میراث کې په مفت کې الله جل شانه مونږ تاسو الحمدلله د قرآن شریف غونډه کتاب ورو کړی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه به فرمایال وی چې عادیانو باندې الله جل شانه د خپل قهر او دومره پریخ ولا لکه د ستنې په سوم کې څومره او وزي صرف دومره د قهر او خو الله به نه سونه بودو نه کوم کړل عادیان ټول تبو کړل. حضرت عمر رضی الله عنه به فرمایال وی چې د مو سره قرآن شریف وی او په قرآن شریف باندې د مو عمل وی د الله په ذات مې د قسم وی چې د الله په خزانو کې څومره د قهر او غونې دي او په مو باندې پرېګ دي چې په دا ولی باندې مې کومه قطره او زړو کې پروت وي چې دا مر نه ونه غورځوي پوته دا چې لا مو به دا وګونې تبو کی چلا قرآن شریف د نجات والا کتاب دی. قرآن شریف چې د کم قوم سره دی محترم او دا قوم الله چڼکړی قوم دی او ورثنا الله یې په مفت کې مې در کړی لکه میراث شاله په مفت کې پوتې کی. الذين اصطفینا هغه کسانو لا چې مو چاڼ کړل محترم رسول الله صلی الله علیه وسلم لا الله جل شانه کله محترم په دنیو کې چاڼ کړی وهذا البلد الامین. امام محبوبه په هغه خار مې د قسم مې د تو په کلی باندې چې د امن والا کې هوارادو محترم رسول الله الله د بیبیونو انتخاب کړی الحمدلله د دغ امت انتخاب چا کړی الله جل شانه په تمام امتونو کې محترم او چاڼ کړی او د هغو خلکو نه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیون جوړ کړی دي. من عبادنا الله جل شانه فرمایي دا خو د مو بندگون دي د الله بندگون خو محترمه کافرون هم دي عام مسلمان هم د الله بنده دی. الله جل شانه څه فرمایل چې دا د مو بندگون دي هغه خلک چې د الله د کتاب خدمت کوي محترم او د هغو سره د الله جل شانه محبت ډیر زیات دی. په بچو کې یو بچی وي نو پلور یې څه دا د مو زوی دی زمان خو یا ټول وي خدا یو په ډیر ګرون وي ځون له نسبت کوي. الله فرمایي من عبادنا دا خو د مو بندگون دي کنه چاله مې چې خپل کې تو په میراث کې ورکه او بیا مخ کې الله جل شانه فرمایي فمنهم ظالم لنفسه. د قرآن شریف خوندون دا کې به ځنې داسې کسان هم ظالم لنفسه چې هغه به د ځون سره د ګناهونو د وجې نه ظلم زیاتی کړی وي یا به دا زیاتی کړی وي چې قرآن شریف به د زده کړی نه وي قرآن شریف باندې به ایمان وي احترام او قدر به د قرآن شریف کوي او محترم زده کړی به نه وي په ناظره به هم نشي ویلی په ترجمه به هم نشي ویلی د قرآن شریف نه به انپړ وي خو قرآن شریف خو الله ورکړی دی که نه په قرآن شریف یې ایمان دی. الله جل شانه فرمایي ځنې به پکې داسې کسان وي ومنهم مقتصد ځنې به درمیانه طبقې والا خلک وي درمیانه طبقې والا خلک دا طالبان دي محترمو چې دا نن سپین پګړۍ تړلې دي او په دا مجلس کې محترمو کم نوس طالبان دي د قرآن شریف زده کوونکي. الله فرمایي ومنهم مقتصد ځنې پکې درمیانه حال دي هغه قرآن شریف زده کوونکي دي ومنهم سابق بالخیرات باذن الله ځنې پکې داسې دي چې هغه د قرآن شریف علوم حاصل کړي دي. دا ټول الله جل شانه محترم ورستو فرمای ذالک هو الفضل الکبیر دا د مو لوی فضل دی چاله مې چې خپل کې تو بیر کړی ایمان یې دی اگر کس دی نه او محترم څوک د قرآن شریف طالب دی دا د الله په فضل دی څوک د قرآن شریف عالم دی دا د الله جل شانه په فضل دی. ابو عثمان نهدی رحمت الله علیه فرمای وی چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه مور ودل منبر باندې نوسته بیان کوي او په هغه بیان کې د دغه آیات په تفسیر کې وې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به څه فرمایل به سابقنا سابقون ومقتصدنا ناجن وظالمنا مغفور له.
حضرت عمر سے فرمائے رسول اللہ او فرمائے دغ آیات په تفسیر کې وچ سابقون سابقون کم کس چې داسې وي چا د قرآن شریف ولوي قرآن شریف زده کړی وي یا ایمون وي پې او دی چې دی محترمه د هغې سره بیا زدام که علم یې وکړه د قرآن شریف عمل یې وکړه نو سابقون سابقون د اول نمبر خو اسم اول نمبر دی او مقتصدون ناجین کم چې درمیانه حاله کسون وي پکې آغا نجات مندون کی دی د قرآن شریف په وجه باندې وظالمنا مغفور الله کم کسون چې په مونږ کې آغا د ظلم ولای لګې لګې ګونې خطوګونې ته نه کیږي خو د قرآن شریف سره د تعلق دی د قرآن شریف په برکت باندې به الله جل شانه چې دی د مغفرت فرمای او الله جل شانه به ته بخښنه کوي محترمو د قرآن شریف سره په هر لحاظ باندې چې دی تعلق ساتل که هغه د زده کړې په انداز دی که د خدمت په انداز باندې دی محترمو الله جل شانه هغه خلک چې د چا د قرآن شریف سره نسبت او تعلق دی هغه محترمو همداسې نه دي پرېښي دنیو کې هم الله جل شانه یو مقام ورکړی دی د قیامت په ورځ باندې محترمو د قرآن شریف والا خوندان او خادمان دوله به الله جل شانه اوچت مقامات ورکوي نن که مونږ او تاسو له څوک ویئ چې یو لاس یې زی درسه د سعودیې والا څومره به محترمو ورته پس خیږو یو څه پوره شوې کسه او بل څه پوره شوې کسه محترمو کم ماشومان چې حفظ وکړي د مونږ او تاسو دا علما کرام لاس یې زی ویرکي او د جنت والا یې زی ویرکي لاس کسون به محترمو یو حافظ دا د ځان سره جنت لبوزي دا څومره لوی سعادت او څومره لوی مقام دی محترمو دا ماشومان بچي داسې یو وخت و چې کله او جومات لرتلل سبق لا د خول یې په پسرولو باندې نه پیدل د سنګو په پوکولو باندې نه پیدل محترمه چې دی د خوراک په چال باندې نه پیدل او نن الحمدلله مولانا صاحب او قاری صاحب مخې له کېناستل نن د چې دا بچی کولله بوزې سپین پګړی به الحمدلله په سر وي نن چې دا بچی کولله بوزې د ګلونو اور به په غوړه کې ورته اچولی شوی وي نن چې دا بچی ته کولله بوزې توله به نن خلک امبورکي غاک کوي بچی له به د امبورک شی نن به دا خلک کوشش کوي چې دغه ماشوم سره زه لوس میلو کم دا ماشوم خپل زړه له نږدې کم محترمو دا د دغو علما کرامو محنتونه دي د خپلو علماو قدر وکړو حقاني علما محترمو د حق پرستو عالمانو د پیژندو یو آسان چل دی او آسانه طریقه کم یو عالم محترمه چې د دین هر خدمت لوي لوړ او خپل خدمت یې ګڼي پوه شه چې دا حق پرست عالم دی که محترمه د درس او د تدریس میدان دی په جومات کې نوستي سبقونه وښایي ترجمې دې ته کوي مدرسې ته جوړوي ښځو لا نرو لا محترمو د درس او د تدریس په میدان کې کور کوي د مدرسو سره چې د مدرسو د ابودولو کوشش کوي که دعوت او تبلیغ میدان دی په هغه کې هم محترمو د دوی محنتونه او کوششونه وي که هغه محترمو د جهاد میدان دی د جهاد په میدان کې هم د دوی خدمتونه دي که هغه محترمو د تصوف والا میدان دی چې د مونږ او تاسو د باطن اصلاح و جوړه کېږي د زړه نمکینې حسدونه تکبر غرور د ذکر او د اذکار په طریقه باندې ختموي دغه د تصوف خدمت لم چې کوم علما وی لوړ وي اسلامي سیاست دی محترم نن غیر مسلم درومي نن غیر مسلم د مو تو په ملک باندې نر درومي خو نن هغه خلق غیر مسلم د مسلمان په پارلیمنت کې کېنول غوړي چې د شکل نل دشي چې دا پاکستاني دی د شکل نه معلومیږي چې دا بنګولای دی د شکل نه به معلومیږي چې دا افغانای دی خو چې دا هغه باطن نظریه وکړي خوله دې تر وسپړي خوله دې تر ګلو کې سوچ او فکر او نظریه به محترم او دغه هغه وي چې کومه نظریه او سوچ او فکر په واشنگټن او په امریکا کې چلیږي نن محترم او چې دا سیاسي علما
پارلیمنٹ له ځون ونه رسوي. محترمه خلک یې چې عالمان اسلام آباد غوړي نو اسلام آباد خو په توپ سي انتقال کړی نه دی چې ته به اسلام آباد غوړي او عالم به اسلام آباد نه غوړي. دا قانونونه محترمو دا چې ته په دواتوي کې نه جوړېږي دا په ناله کې نه جوړېږي. قانون سازي چې کوي په دا ملک یو قانون مسلطول غوړي دا د پارلیمنت نه جوړېږي. دا علما د هغه غیر مسلمانه متاثر وزیران و افسران د هغو په سترګو کې سترګې ورکوي او محترمو ورته یایي چې نن خو ته یایي چې د الله اکبر ولا دا ورتلی دی د پګړي و د ګیرې ولا دا ورتلی دی ته به د خور لوندې شي. خلک نن نشته چې چا به ویل چې د الله اکبر دا ور ختم دی تیر دی. خلک نن په خور لوندې دي. الحمدلله ننم الله اکبر اواز اوم په پارلیمنت کې شته اوم په جماعت کې شته اوم په مدرسه کې شته. محترمو د اسلامي سیاست عام خلک وی چې علماء کرامو په سیاست کې څه کور دی. محترم دا خو د قادیانیونو چغلو چې مفتی محمود صاحب نور الله مرقده د هغه په کوششونو محنتونو باندې مکې مکرمې له ورسېدو محترمو او د هغو علماو نه یې دسخطونه وخیستل او د پاکستان په آیین کې قادیانه او مرزایه سرکوري کو پیر کو چې دا د مونږ په آیین کې محترم و شامل دفادو چې دای به خپل جماعت له جماعت نه عبادت خونه لا د مسلمان سلام به نه کوي ځان له به مسلمان نه یي. محترم او دا برکات دی جادي دا د سیاسي علما کرامو برکات دی. نن د کرونا په نوما باندې سازش او چلے د ماسک قانون یې پوسګ ډاکټر له به ماسک نشیتلای دفتر له به ماسک نشیتلای. محترمه کسبو دا قانون پوسکا چې مسلمان به د ګیره سره نه وي مسلمان به ګیره کلوي سبو کا ډاکټر لچې او ګیره دی وي نه به د پرېګدي دفتر لچې او ګیره دی نه وي نه به د پرېګدي. محترمه دا قانونونه د پارلیمنت نه پوسکول غوړي په جمعتونو کې سره څو فوټه لري کړو. کعبه شریفه محترمو بند کا مدینه منوره محترمو بند کا چې حرمین په خپل سازشونو باندې بندولای شي. محترمو د مو ته جمعات نشي بندولای د مو ته جمعات او مدرسې له تعالی نشي اجولای. محترمو دا طاقتونه چې هر څومره زیات شي او دومره د نور شي په کروڑونو په اربونو د نور شي. خو محترمو بل طاقت بل طرف له روحاني طاقت دی. د علماء کرامو سره علماء کرامو یو ځل دا ټکی کړی چې د مدرسو بقا دا د دین اسلام بقا دو مدرسه او جماعت شوي اسلام بوي. د جماعت او د مدرسې په مقابله کې کده مونږ سرسي خو مدرسه باندې مونږ د چا سره محترمو منصوبولا د چا سره سمجوتول الحمدلله علماء کرام ته اور نه دي. محترم علماء کرام په هر میدان کې د حق ترجمانی کوي. کا کم علماء کرام د پارلیمنت په میدان او په کرسونو اوس دي غیر مسلم د دوا قسمه علماونه ډیر ډوريږي. یو چې کم د په قانون ساز ادارو کې نوس دي د جمعیت علماء اسلام په نوما باندې محترمو الحمدلله دغه جماعت له الله جل شانه قبولیت ورکړه. پلکونو باندې محترم او مفتیان علماء کرام مفتی اعظم چې وته الحمدلله دا سعادت جمعیت علماء اسلام له حاصل دی. بشمور اکابر الحمدلله دغه جماعت سره دی او دا براګه جنډا محترمه په مبارک احادیثو کې دغه ذکر شته او په مردون کې یو عالم دی محترمه په خپل وسره مو ملکوت کړی دی وی چې والمنور سره شپاوه د شپې مې خوب ولید جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ابو بکر صدیق رضی الله عنه عمر فاروق رضی الله عنه وسرا دی درې وړو سره براګه جنډې دی. رسول الله لمه ویل چې د براګه جنډا مولا روکا وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک لوس کې جنډا نیولې د ابو بکر صدیق د حضرت عمر رضی الله عنه نه براګه جنډا روخستا او مو باندې چې دی کې خو چې سبويري چا شوم په بولخ می د براګه جنډا پراته. نعره تکبیر نعره تکبیر سر بکف سر بلند سر بکف سر بلند تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء اسلام
नारे तकबीर। محترمو دا جماعت الله جل شانه له قبول جماعت ته هغه عالم سره مخبل ملکوتو کو ضربه شریف په اجتماع کې او محترمو آپ قسم او پتلوک باندې چې په دا خوب کې ذره برابر چې د درویغ نشدا او محترمو داسې خال شته چې هغه یې چې خوبونه څه شوي. محترمو په بخاری شریف کې کتاب او تعبیر شته د احادیثو په کتابونو کې محترمو مستقل یو باب د کتاب او تعبیر چې خوب ویني د هغه معنا پښتنه مونږ تاسو چې د استادانو نه کوو. په قرآن شریف کې محترمو د یوسف علیه السلام په بورا کې د خوبونو بیان راغلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه چا په خوب کې ولیدم یقیني ولیدم او بیا محترمو د جنډه سره په خوب کې ورکول نه چې رویخ شو الحمدلله جنډه وسره پراته وه. دا جنډه محترمو د دنیو د کپړې چې کم میلونه او جنسیون دي د کپړې آغا مشرونو دا کپڑا چیک کړی دو د یو میل کپڑا نه دو نه په پاکستان کې او نه په بهري ملکونو کې د یو میل کپڑا نه دو د مدینه جانان جناب محمد رسول الله دا برګه چانډا ور کړی رو په خوب کې. محترمو ځون بای دور کو د فتنو شکار نشو الحمدلله. الله جل شانه په هر میدان کې علماء کرام رو کړي کله ختم نبوت میدان دی ملک دین خیل قوم محترمو الحمدلله څومره یو شاندار اجتماع او کانفرنس د ختم نبوت په بورا کې وکړه چې محترمو دا سعادت هم د قوم بس دی او د قوم علما او سلام دی چې دومره په اخلاص باندې او په مینه محبت باندې الحمدلله د ختم نبوت د پروګرام سر انجام ک. محترمو دغه حق پرست علما ونسو دغه حق پرست علماونه صحیح عقاید مونږ تاسو زده کو څوک چې د دین هر خدمت خپل خدمت ګڼي. محترمو دا حق پرست علما دي الحمدلله د مونږ تاسو د مشران دا به په یو میدان کې مونږ تاسو محترم ورستو نه ویلدلی که هر خدمت ته الحمدلله وته ویلوړ دي. نن چې دا مشمون له ختم کیږي محترمو د انس رضی الله عنه روایت ته چې د مور او پلور وړو ګناهونه به الله ټول په هغه سات باندې بخي. د الله د طرفه مور او پلور لا وړو ګناهونه د تمام ژوندۍ په ختم باندې محترمو موف شي. مونږ تاسو راغلي خلک د دغه مشمون په برکت به الله جل شانه مونږ تاسو له هم د موفي اعلان فرمای. الله جل شانه دغه برکات دا مجلسونه د ستر باندې الله د نورم زیات کې او الله جل شانه په افریدي قوم چې دا څومره حالات تیر شوي الله د خپل رضا د پوره سبب وګرځوي. الله د نور د مشکل حالاتونه د وطن او د ملک بچ او په حفاظت کې اوسوتي. الحمدلله دا ډیره د اطمینان او د تسلی خبره ده چې نن الحمدلله مخلصین او حقانی علما ولا الحمدلله په دا کوزه بوړې په علاقه باندې محترمو په 100 کې الحمدلله 95% حقانی او حق پرست علما الحمدلله په دا سیمه موجود دي او الحمدلله د میدان سیمه محترمو 100% الحمدلله حقانی علما دي. الله جل شانه د مونږ تاسو علما کرام ملګری نورم سیوا کې احترام محترم وکړو. امام رازی رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې په دغه آیات کې انما یخشى الله من عباده العلماء یو قرات نقل کړی انما یخشى الله من عباده العلماء او د یخشا معنی کړی یعظم او یبجلو معنی دادو انما یخشى الله من عباده العلماء. الله په خپل بندگانو کې د عالمانو ډیر عزت او ډیر احترام الله کوي. محترم چې الله احترام کوي الله د چا قدر کوي محترم مو ته به څنګه دغه قدر نکو. الله جل شانه د نعمت مونږ له مزید زیاتو ګرځوي.
الله دې د شکرې توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله.